هغه مونږ ته آیت الکرسی نه چار دیوالي جوړه کړه جی آیت الکرسی چې ولولې داسې چوفکې واچوي تر سهاره پورې به در باندې څوک ګولۍ ډزم نشي اثر نه کوي د خلقو توجه یې کم خوا واړوله زما په خبره پوهېږې هغه آیت چې الله رالېږلی و د خپل پهچان دپاره چې دا ولوله دې کې غور وکړه ما وپېژنه زه الحی یم القیوم یم لا تأخذه سنة ولا نوم یم له ما فی السماوات وما فی الارض یم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه والا ذات یم ومې پېژنه ملا راغې خلقو ته ووي چې دا دې په ځان چوف که تر سهاره پورې به دا مفتی صاحب هغه سړی دی چې ده به پیله د اولیاو پسې خبرې کولې اولیاو په بغض کې تا تر دې حده پورې ورسېد چې ده د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په ذات باندې بیا حمله وکړله حضور په ذات کې د بکواسات شروع کړل نبی علیہ السلام په ذات کې چې کله بکواسات شروع کړل د ایمان تر دې حده پورې وغورځېدو چې د اوس د قرآن عظیم الشان د آیاتونو د فضایلو نه انکار شروع هغه آیت د قرآن کریم چې ابوبکر صدیق صاحب وی نبی علیہ السلام ته چا وفرمایي یا رسول الله د قرآن عظیم الشان د ټولو نه لوی آیت کم یو دی وی ورته وفرمایل د ټولو نه عظیم الشان آیت چې کم دی هغه آیات الکرسی ده بله خبره چې دا کوي وی خلکو راته د آیت الکرسی نه دیوال جوړ کړی چې څوک یې ووایي نو تر سهاره پورې به په څوک ډزم نشي کولی مفتی صاحبو دیوال خو لا ورکوټ سیز دی زمونږ عقیده و ایمان دا دی چې څوک یو کرته ووایي په لستو قلاګانو کې به دومره محفوظ نه وي لکه آیت الکرسی د برکته چې څومره محفوظ وي انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي امام بهقی رحم الله دا روایت را نقل کړي حضور فرمایي کم سړی چې د مانځه نه بعد یو کرت آیات الکرسی ووایي تر بله مانځه پورې به رب ذوالجلال د حفاظت کوي مونږ ته دا دیوال مونږ په خپله نه ده جوړ کړی دا مونږ ته حضور ښودلی دیوال هم خلک ته حفاظت دپاره کوي حضور به آیات الکرسی ووایې نو رب کریم به په خپله ستاسو حفاظت کوي صاحب د در منصور یو روایت رالی وای کم سړی چې شپې بسترې ته وخیږي یو کرت آیات الکرسی ووایي رب ذوالجلال به دوه فرشتې د دپاره مقرر کړي تر سحر د ده د پاسېدو پورې دا دوه فرشتې به د ده څوکیداري کوي د ده حفاظت به کوي امام بخاری رحمه الله یو روایت را نقل کوي په بخاری شریف کې وایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ ابو هریره صاحب ته وفرمایي ابو هریره ته به د زکات د مال حفاظت کوي زکات د مال ډیوټي ستا شوله څوکیداري ستا شوله ابو هریره صاحب وایي زه یو ورځ شپې ناستمه وایي په دې کې یو غل راغلی زکات د مال نه غلا کوله وایي ما راونیو ما ورته وایي حضور ته به دې بوځم نبي علیه السلام ته به دې ښیم ما ته هغه وایي وایي نبي علیه السلام ته مې مخ یې محتاجه یم بېوسه یم اولاد مې دی سراسر شته دی نه وایي زما پرېړه وسو دی ما پرېښودو وایي سهار چې کله حضور ته مخې ته ورغلم نبي علیه السلام راته ځان نو فرمایل ابو هریره بېګا قیدي سره دې څه چل کړی و ما ورته یا رسول الله زړه مې پرې وسو دی پرې مې ښودو ما ته وایي دا دروغجن و وایي نن شپې له بیا راځي زما محبوب ته دومره علم شته دی چې بېګا قیدي راغلی و ابو هریره صاحب نیولی و او دا یې ورته خبر ورکړو چې نن شپې له بیا هم راځي کله چې دویمه شپه شوه دا کس بیا راغلی بیا د زکات د مال نه څه واخیستل ابو هریره صاحب وایي ما بیا راونیو بیا مې ورته وایي نبي علیه السلام ته پرې بوځم وایي بیا یې راته مینت او زارۍ شروع کړې زړه مې پرې وسود بیا مې په دویمه شپه پرېښودو وایي نبي علیه السلام په دویمه شپه راته وایي چې کله شپه تېره شوه ما ته ابو هریره بېګا د قیدي سره څه چل کړی ما ورته یا رسول الله زړه مې پرې وسود پرې مې ښودو ما ته حضور وفرمیل ابو هریره دا دروغجن دی نن شپې له بیا راځي وایي چې کله درېیمه شپې له راغلی که نه وایي ما راونیو مې حضور ته به دې ښیم پرېږدم دی نه وایي ما ته چې ډېر مینت یې وکړی ما ته ما ورته نه دي پرېږدم وایي ما ته یو خبره وکړله ما ته دوه خبرې درته ښیمه چې ستا به ډېرې فایدهناکې وي خو ما پرېږده د هغې په بدله کې ما یې صحیح ده ووایه ما ته وایي چې کله شپې ویده کېږي آیات الکرسي ووایه سر سحره پورې به رب کریم ستا حفاظت کوي تا ته به هېڅ څیز نقصان نه در رسوي او دویمه خبر راته دا وکړله چې کله شپې ویده کېږي آیات الکرسي چې ووایي شیطان به تاله په هغه شپه باندې بیا نه راځي وایي ما د دې په بدله کې یا رسول الله ما پرېښود